أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا صدقت يا رب العالمين. مخکې سورة الدهر تیر شو، هغې کې بعضې تخویفات ذکر او دې سورت کې تخویفات ذکر دي نو علی سبیل الترقی چې ترقی په هغې کې لګل شوې ده. دا سورت په مکه معظمه کې را نازل شوې دي او پس دا سورت همزه نه د هغې نه پس دا سورت دا را نازل شوې ده. او د دې صورت لومړني چې کوم آیاتونه دي نو په دې کې الله قسمونه خوري او قسمونه په یو خاص صف باندې خوري چې هغه وګړو د قیامت ته، نو د دې وجې په یو خاص نسبت په یو خاص صف باندې د هغې عظمت ته تخی هغې قسم. بیا د دې صورت معنی چې ده هغه هیڅ مرفوع حدیث کې چې ده هغه نه ده شوې، یعنې داسې پرېښودلې شوې ده. نو د دې وجې دوه معنې علما کوي، نو ډېرو هسې معنې ډېرې تړلې دي، خو لیکن دوه یا یې د فرشتو سره او یا یې د هواګانو سره دغه معنې د لومړني ایتونو دا تړلې. نو الله رب العزت فرمایي دې معنو ته به خیال کوئ. والمرسلات عربا معنو ته خیال کوئ. بیا راځو والمرسلات عربا قسم دیوی باغتی زبادونو باندی چی چلولی شوی دی عربا سشی دینن پنرمی سرا قسم دیوی بادونو باندی چی چلولی شوی دی پنرمی سرا فالعاصفات عصفا او قسم دیوی فالعاصفات قسم دی چکل دا حوا سر خاص کی خان فالعاصفات قسم دی په هواګانو باندې چې هغه فالریاح الشدیده چې هغه سخت هواګانې دي عصفا په سخت چلیدو سره. نو قسم دی په هغه هواګانو چې تیزې دي په تیزو چلیدو سره چې تیزې چلیږي. والناشرات او قسم دی په هغه هواګانو باندې چې ان الریاح چې هغه هواګانې دي چې هغه منتشرونکي د وریځو دي نشرا په منتشرولو سره. قسم دی په هغه هواګانو باندې چې هغه خورونکي د وریځو دي په خورولو سره. فالفارقات فرقا فالفارقات رفا بیاد دواری عطب و یا بے قسم واخری. نو فالفارقات قسم دیوی په هغه هواګانو باندې چې ټوټې کوونکي دي فرقا په ټوټې کولو سره چې دا وریځ د ټوټې ټوټې کوي. فالملقیات ذکرا قسم دیوی په هغه هواګانو باندې چې دا القا کوونکي دا بزرونو کې، نو بزرونو کې دا یې راولي د خلکو د تنبیه دپاره راشي، او یا چې دا د عذر د دفع دپاره راشي چې د ده عذر ختم شي، چې د ده کوم د قیامت په ورځ به عذر کوي د هغې نه ختمولو دپاره راشي. دا یوه معنی شوه. او بله معنی ته وکړي والمرسلات والمرسلات او گواهان دی هوا هواگانی والمرسلات او قسم دی په هوا هواگانو باندې عربان چې داغي واقع کلو پرې خودلی شوي دي په کلو پرې خودلو سره چې داغي واقع کلو پرې خودلی شوي دي. فالعاصفات عصفا قسم دی په هوا هواگانو باندې او یا گواه دی هوا هواگانی چې هغه الوزون کی دی گرد و غبار لرا عصفا پالوزولو سرا. فالعاصفات بس قسم دی په
په هغه هواګانو باندې چې هغه الوزونکي دي ګرد و غبار ریګ لرا خول لرا عصفا په الوزولو سره والناشرات نشرا او قسم دی وی په هغه هواګانو باندې چې هغه خورونکي دي ولیز لرا په خورولو سره والناشرات نشرا او قسم دی په هغه هواګانو باندې چې هغه خورونکي دي د ولیز لرا نشرا په خورولو سره فالفارقات فرقا فالفارقات نو قسم دی وی په هغه هواګانو باندې چې معامله جدا کوونکي دي فرقا په جدا کولو سره فالملقیات ذکرا فالملقیات ذکرا بس قسم دی په هغه هواګانو باندې چې هغه هواګانې چې هغه غورځوونکي دي القا لرا ذکرا د پاره د نصیحت عذرا او نذرا یا د پاره د عذر د لبی کولو او نذرا یا د پاره د تنبیه او بل معنی وکړه والمرسلات چې کله یا د هواګانو سره بیا خاص کړه والمرسلات عرفا والمرسلات او قسم دی په هغه هواګانو باندې عرفا چې د خوشاله سبب ګرځي فالعاصفات عصفا قسم دی په هغه هواګانو باندې چې د خطراتو سبب ګرځي والناشرات نشرا قسم دی په هغه هواګانو باندې چې د هوا د وریځ سبب ګرځي فالفارقات فرقا قسم دی په هغه هواګانو باندې چې جدا کوونکي دي وریځ لرا فالملقیات ذکر چې یاد اچوي په زړونو کې د الله رب العزت په هغه هواګانو قسم یا بل شکر پېښو سره چرته خاص کی نو بیا به ځي معنی والمرسلات قسم دی په هغه هواګانو باندې چې په دې چلیږي په چلیدو سره والمرسلات قسم دی په هغه بادونو باندې چې چلیږي عرفا په نرمۍ سره فالعاصفات قسم دی په هغه هواګانو باندې چې په دې او شدید چلیږي عصفا په دې چلیدو سره مسراشه والناشرات قسم دی په هغه فرشتو باندې چې هغه نازلونکي دي حکم د الله رب العزت لره والناشرات قسم دی په هغه فرشتو باندې چې هغه خورونکي دي حکم د الله رب العزت لره نشرا په خورولو سره په هغه فرشتو د قسم چې د الله حکم خوري په خورولو سره فالفارقات فرقا بس دغه فرشتي بیا فرق کوي په فرق کولو سره د الله رب العزت په حکم کې فرقونه هغه کوي چې په اجازه فالملقیات ذکرا چې دی اچوي په زړونو کې القا لرا عذرا او نذرا د فار د عذر او نذرا یا د فار د سشي د تنبیه یا والمرسلات عرفا او گواه دی هغه فرشتي چې هغه سشي دي معروف دي چې فرشتو سره خاص کی بیان والمرسلات او گواه دی هغه فرشتي عرفا چې هغه معروف دي چې هغه مشهور فرشتي دي جبرئیل امین دی او یا چې میکائیل علیہ السلام دی یا اسرافیل علیہ السلام دی یا نور دی وفالعاصفات عصفا او قسم دی په هغه فرشتو باندې چې هغه هوا الوزونکي دي والناشرات نشرا او قسم دی په هغه فرشتو باندې چې هغه وزر خورونکي دي قسم دی په هغه فرشتو باندې چې هغه وزر خورونکي دي فالفارقات فرقا او قسم دی په هغه فرشتو باندې چې هغه فرق کوونکي دي په فرق کولو سره فالملقیات ذکرا نو بس دی نازلوی ذکر لرا چې هغه څه شه دی قران عظیم الشان دی نو بس د ټول بیا توراتو کېږي بیا ورته پیرو ګوره یا وی معنی ته وګوره والمرسلات عرفا او گواه دی هغه فرشتي چې معروف دي فالعاصفات عصفا او گواه دی هغه فرشتي چې هغه الوزونکي دي سلرا هواګانو لرا پالوزولو سره هغه تی واخله والناشرات نشرا
او گواه دی هغه پرشتي چې هغه کلا وهونکي دي وزر لرا په کلا وهلو سره فالفارقات فرقا بس دغه پرشتي فرق کوونکي دي ففرق قول سره فالملقيات ذکرا بس دی نازلوی القا کوونکي دي ذکر لرا نازلونکي دي قران لرا عذرن د پاره د عذر د پکولو چې عذر ستا ختمي چې قیامت کې دا باناونه کې چې کاکا ما ته خسراغلی نو زه پوي شوی نیم او نذرا یا د پاره د تنبیه کولو نو دا دومره قسمونه او گواهان او دا یو بل صدا چې الله رب العزت خوري د صدا پاره انما یقینا فخبر دادا وکاکا سوچ کا الله تعالی دومره قسمونه دا دومره خبره او دا دومره معنی چې شوي دا د صدا پاره انما یقینا فخبر دادا توعدون هغه چې شوي دي چې د سره وعده کړی شوی دا چې وعده کړی شوی دا د تاسو سره لواقع ها مها واقع کیدون کی ده هغه چې وعده کړی شوی دا موعود دی هغه څه شی دی واقع کیدون کی دی نو دا کړه دی فایزن نجوم په هغه وخت کې چې دا استوري تو می ست دا څه شي خړش نو یو سلور علامه ذکر کوي خان دغه ورځ نو فایزن نجوم په هغه ورځ کې تو می ست چې دا متعلق دی انما توعدون لواقع سره چې دا خړ شي بنور شي رڼا ختم شي خان نجوم جمع د نجم ده و اذا السماء په هغه وخت کې چې دا اسمان چې دی فرجت انشقت دا اوشلیږي اوچوي دا اسمان چې اوچوي دوی معنی و اذا الجبال په هغه وخت کې چې دا غرونه نصفت والو زول شي نون صفه ماده ده الو زول چې والو زول شي بل معنی ده د وی خراوخل و اذا الجبال په هغه وخت کې چې دغه الله رب العزت دی غرون لره او په هغه وخت کې چې راوباسي غرون لره نو صفت د ویخه د ویخه راوباسي په هغه وخت کې چې راوباسي غرون لره د ویخه یا و اذا الجبال په هغه وخت کې چې دا غرونه نو صفت والو زول شي نو دا خو به والو زول شي نو په غرونو کې مختلف کانې دي نو سره دي سپین دي یو څه بل څه نو په شان د وړې بخکاری بس پک بشي وابل و اذا الرسل په هغه وخت کې چې پیغمبران اوقتت جمعت راجم کلیشی للشهادت د گواهی د پارا اوقتت یو منا وقت ورکلیشی لکه دا د نوح علیہ السلام د قوم ټیم دی دا د ابراهیم علیہ السلام ټیم دی دا د بابا آدم علیہ السلام ټیم دی دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت ټیم دی و اذا الرسل او په هغه وخت کې چې پیغمبران اوقتت جمعت للشهادت راجم کړي شي د سره پارا د گواهی د پارا دی ای یوم چې د کم ورځ د پارا اجلت تاخير کړي شي گواهی به بس ور کوي چې د کم ورځ د پارا سکړي شي دا مهلت ور کړي شي کاکا دا دومره چې دا مهلت ورکړی شو دا پیغمبران د لکونو د پاسه را لېږلی شوي وه به روایتین د 2 لاکو د پاسه د روایت سره د 1 لاکو د پاسه دا دومره پیغمبران چې را لېږلی شوي نو دا دومره پیغمبرانو چې دا دعوت ورکو امت ته وي چې قیامت به راځي او قیامت به راځي او قیامت به راځي نو دا د ایشیا کپ د فاینل لپاره وي نه دا د څه دپاره چې تاسو ورته ټول له خیره ناست وي دا د څه لپاره وي نه الله رب العزت به فرمایي ای یوم اجلت آیا د هغې ورځې دپاره د کومې ورځې دپاره تاخیر کړی شوي د هغې ورځې دپاره چې په خلک به په ناجایزه جګړې کوي نه لیوم الفصل د ورځې د جدا کېدو دپاره چې کاکا د ټول عمر کرکټې کتلي دي د سره اسلام ته نه رانږدې شي د ټول عمر چې دی ناجایزه کړي دي کفر یې کړی د اسلام له خوا نه راغلی لیوم الفصل د پاره د ورځې د جدای و ما ادراک اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خدای پاک د دې ګوره هغه دی ویو د امت عظمت خي و ما ادراک ما یوم الفصل و ما علمک ما یوم الفصل کاکا تا د سپتره ته خدا ماسختن مونږ چې هغه کرکټ ته پرې دی ته خو د ماسختن مونږ چې دی هغه ملمت یو سبل څه ته پرې دی ته خو چې دی
بلا سیزونه موږ د اسلامي او بل څه تفریدو. الله وی وما ادراک ما یوم الفصل، تا ته څه معلومه ده؟ دا علم درته نشته نو چې دا ورځ د جدایۍ څه ده؟ داسې د جدایۍ ورځ ده. الله وی یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. پلار به د زوی نه تښتي، زوی به د پلار نه تښتي، خور به د رور نه تښتي، رور به د خور نه تښتي، ښځه به د خاوند نه تښتي، خاوند به د ښځې نه تښتي. دنیا کې به ورسره ښایسته ژوند تېر کړي، بلا وعدې به دې ورسره کړي چې ګورې زه به دا وکړم او زه به د ستوري راکوز کړم او سپوږمۍ به راکوزه کړم او زه به دا وکړم زه به هغه وکړم، چې د قیامت په ورځ شي الله وایي د یو بل نه به لرې تښتي. الله دې راباندې اسانتیا راولي. نو لیوم الفصل وما ادراک، تا ته څه معلومه ده؟ ما یوم الفصل، چې دا ورځ د جدایۍ دا څه شي ده؟ ویل هلاکت دی، ویل عذاب دی، یومئذ په دغه ورځ باندې للمکذبین د دروغ ګڼونکو دپاره. د چا دپاره؟ چې دغه ورځ دروغ ګڼي. کاکانو یو دروغ ګڼل د هغې نه انکار کول وي، چې یو کس ته انکار وکړي نو دا خو په طریقو لا دروغ دی، دا خو د هغې نه خو بس بله د ارامیتوب بله ډګري بره نشته، خو کافر دی، هغه کې خو بله خبره نشته. او یو په خولې منل خو په عمل سره د هغې نه انکار کول. لکه تاسو به پرون په دې بیټکونو میټکونو په حجرو بیا وګرځئ، نو ته وګوره چې میچ ته څومره کسان ناستو، بیا اکه کسان نن وګوره چې قرآن ته څونه ناست، یا د ماسخوتن مونځ به څومره کسان وکړي، یا په اکه ماسخوتن هغه څومره کسان په مانځ کې شریک. نو آیا د ایشیا دا کپ ډېر غوره و او که الله ته سجده ډېره غوره وه؟ آیا الله رب العزت خوشحالول ډېر غوره و او که د ناجایزه باندې خوشحالېدل دا غوره؟ نو لږ سوچ پکار دی، آخرت دپاره هم پکار دی. الله دې الله د نیکۍ توفیق راکړي چې یو کس 29 سپارې ته راورسي اوسه پورې د هغه دا ذهن جوړ نشي، د هغه دا ذهن جوړ نشي چې د قرآن ټیم د قرآن دی او د کرکټ ټیم د کرکټ دی. نو افرین بر ذهن غلام جان. نو الله وی ویل هلاکت یومئذ په دغه ورځ باندې للمکذبین د دروغ ګڼونکو دپاره. نو یو عملی ته ورسره دروغ ګڼي. نو ویل یو معنی دا ده چې هلاکت ته ویلی شي، بله معنی د ویل دا ده چې ویل په جهنم کې یوه کنده ده، په جهنم کې یوه کنده ده. او حدیث کې راځي چې جهنم هم 80 پیرې د ورځې د هغې نه پناه غواړي. الله هم دې وساتي. او یو دغه کې دا راځي چې ویل به د هغه کسانو دپاره چې کم کسان په ټیم مونځ نه کوي. اکا چې په ټیم نه کوي ګوره ښه چې نه کوي یا ځان لکي سره چې په ټیم نه. الله هم دې وساتي، الله هم دې وساتي. یا ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیره صحابه کرامو سره تشریف فرماو، نو دې کې یو تیز آواز وشو لکه د دماکې. صحابه एकदम پاسې ته ودرېده چې څه چلو شو، بار سره پرېوته روان شو. رسول الله سره ورته کېن وی دا د جهنم یوه طبقه ده. د حدیث مفهوم دی ویل وی د هغې په سر کې یو ګټه پرېښودلې شوې وه او 80 کاله پس هغه د هغې ویښ ته ورسېده، دا ګړزو اواز هغې وکړه. 80 کاله پس یې ویښ ته ورسېده، دا اواز هغې وکړه. الله هم دې وساتي، الله نه به غواړو ښه. ویل هلاکت دی یومئذ په دغه ورځ باندې للمکذبین د دروغ ګڼونکو دپاره. نو الله رب العزت دې موږ د دغه دروغو نه وساتي. الله دې راته اسانه